السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یولسمه سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر دا پنځلسم آیت نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. دما ډیرو عزتمند اوریدونکو، تاسو په خدمت کې یو ځل بیا زه د عرض کومه چې بعضو ګروپونو کې څه مسله راځي، نو تاسو د ګروپونو نه لیفټ کېږئ، ما وځئ ما د ګروپ نه. دویمه خبره دا ده چې که یو ګروپ بند شي نو زه تاسو ته په دې ګروپ کې واتس اپ چې کوم چینل ده د هغه لینک زه شیر کومه، نو هغه واتس اپ چینل باندې هم تاسو دا ترجمه به اوریدلی شي. هغه لینک تاسو خامخا جاین کړئ، او لینک کې یوه فایده دا هم ده چې هغه کې درس زرم اوریدلی شي، تیزم غږیږي 1.5 سره 2 سره. نو تاسو داسې کوئ چې یو خو ګروپونو نه لیفټ کېږئ، ما دویم دا لینک خامخا تاسو جاین کړئ، نو تاسو ته بیا څه مسله نه وي انشاءالله. د ما عزتمندو په دې آیت کې الله رب العزت فرمایي د مشرکینو په باره کې چې وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کله چې بیان شي په دوی باندې د مونږه آیتونه بینات، واضح واضح، صفا صفا، یعنی ښه صفا سترا خبره دوی ته پکې بیان شي، ښه پې باندې پویم شي، څه مشکل هم پکې نشته. خو چونکې هغوی اخرت باندې یقین نه لري، قرآن منی نه، نو هغوی به دغه شاندې خبرې کوي. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن. نو هغه خلک چې هغوی عقیده نه لري د اخرت، چې هغه الله سره د ملاقات ورځ ده، دغه عقیده نه لري، نو هغوی څه وایي؟ ائت بقرآن غیر هذا، چې راوړه یو قرآن چې بدل وي د دې قرآن نه، یعنی دی قرآن په ځای باندې بل قرآن جوړ کا، مونږ ته وښیه، او بدله، یا همدغه قرآن بدل کا. مطلب دا ده چې مونږ دا کتاب نه منو، یو بل کتاب مونږ ته راوړه، او یا همدې قرآن کې د مونږه د منشا مطابق، د مونږه د خوښې مطابق آیتونه پکې بدل کا. دا به نبی علیہ السلام ته ویل. نو نبی علیہ السلام ته الله فرمای قل، اے پیغمبره ته دوی ته ویا د دې خبرې په جواب کې، ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، چې نه د مناسبه ما د پاره او نه د جایزه ما د پاره چې زه بدل کم د قرآن د خپل ځان طرف نه، یعنی دا اختیار ما سره نشته، دا زه کولی نشم. بیا مزیح اندې خبرې تاکید د پاره الله فرمایي چې دوی ته داسې ووایه، ان اتبعو الا ما یوحى الیه، چې زه پیروي نه کوم مګر زه د هغه حکم پیروي کوم چې کومه وحی کېږي ما ته، یعنی دا زه چې کومې خبرې تاسو ته کوم دا ما ته الله ښیي، دا ما ته وحی کېږي، دا ځان نه زه خبرې نه کوم.
چې زه د کتاب تاسو ته ځان نه ښیم او زه به ځان نه اوس دا بدل کړم بل کتاب به راوړم یا دې کتاب کې به خپل طرف نه زه خبرې بدلې کړم. زه چې کومه خبره تاسو ته کوم دا د الله تعالی طرف نه خبره ده خو زه تاسو ته کوم. الله ما ته وښیي وحي په ذریعه باندې او زه تاسو ته بیان کوم. انی اخاف ان عصیت ربی او زه یریږم چې کچېرې ما د خپل رب نه فرمانی وکړله عذاب یوم عظیم عذاب د هغه لویې ورځې. یعنې زه به د الله نه فرمانی کوم اوس کې چې زه الله پیغمبر جوړ کړی یم ما ته الله نبوت را کړی ده ما باندې الله وحي نازلوي زه به د تاسو خوښې کار کوم اوس کې زه به په دې قرآن کې اوس بدلون راولم یا به زه بل کتاب جوړ کوم دې مقابله کې. زه خو الله نه یریږم زه د هغه لویې ورځې نه یریږم چې هغه لوی عذاب ولا ورځ ده. نو اصل کې دا قسم ته خبرې هغه خلک کوي چې څوک خبره مني نه چې کله څوک خبره نه مني نو هغه سره بیا بهانې ډېرې وي. کله یوه بهانه کله به ورته ویلو چې اسمان نه د یو کاغذ راشي کله به ورته ویلو چې تا سره خو دولت نشته تا سره خو بنگلي نشته تا سره خو نوکران نشته د ته څنګه پیغمبر یې موږ ته نه منو. دا قسمه قسمه خبرې به دوی کولې. اوس ترجمه ته متوجه شو. وَإِذَا او هر کله تتلا علیهم چې بیان شي په هغوی باندې آیاتنا آیتونه دی مونږه بینات واضح واضح قال الذين نيي اغا کسان لا يرجونا چې عقیده نه لري لقاءنا د ملاقات دی مونږه ایت بقرآن سراوړی قرآن غیر هذا چې بدل وي د دې قرآن نه او بدله یا بدل کدا قرآن. نو قل اے پیغمبرات دوی ته وایه په جواب کې ما یکون لی نه د جایز ما د پاره ان ابدله چې زه بدل کم دا قرآن من تلقاء نفسی دا خپل نفس طرف نه دا خپل ځان طرف نه ان اتبعو نکوم زه پیروي الا مگر زه پیروي کوم ما د هغه حکم یوحا الیا چې وحی کیږي ما ته انی بشک زه چې یم اخافو یریږم ان عصیتو کچیر ما نه فرمانی وکړله ربي د خپل رب عذاب یوم عظیم عذاب دا غلوی ورځې نه. الله تعالی د په دې سبق باندې موږ ته پویا او الله د په دې باندې عمل